ډېر محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه د هر جایز حاجت دپاره، د جایز خواهشاتو دپاره او د جایز محبتونو دپاره، د جایزو مقاصدو دپاره دا وظیفه د الله جل شانه دوه نومونه دي، یا ودودو یا ودودو. دا به 1414 پیرې وایي. دا وظیفه داسې وظیفه ده محترمو چې الحمدلله دا په خپله موږ یو څیز دپاره کړې وه او الله جل شانه هغه کار پوره کړی و. نو زه دا غواړم چې زما دا محترم مسلمانان هم دا وظیفه وکړي. 1414 پیرې هېڅ ګران نه ده محترمو، لیکن طریقه کار یې لږ مختلف دی او بالکل اسان دی. اسان په دې دی چې دوه نومونه دي صرف یا ودودو یا ودودو، لیکن د دې معنا کو تاسو ته پته ولګېده ډېر محبت کوونکی الله. نو محترم ستاسو په هر حاجت کې به تاسو سره رب محبت وکړي، رب به ستاسو مرسته وکړي، الله جل شانه به ستاسو د نورو خلکو په زړونو کې محبت واچوي. بیا به تاسو ته کاروبار هم اسان وي، رشته به درته هم اسانه وي، او دغه رنګې هر مشکل کار به تاسو ته الله جل شانه اسانوي. ځکه چې دا وظیفه څوک کوي نو دې انسان سره الله تعالی محبت کوي، ځکه د دې معنی محبت ته. او الله جل شانه بیا په اسمانونو کې اعلان کوي فلانکی بنده سره زه محبت کوم، فرشتو تاسو هم ورسره محبت وکړئ. بیا دغه فرشتې دنیا ته راځي اعلان کوي ای خلکو فلانکی بنده یا فلانکی زنانه سره الله محبت کوي، فرشتې مو سره محبت کوي، تاسو هم ورسره محبت وکړئ. نو لہذا کو تاسو اکثر خیال کیږي که نه، نو بعضې کسان خلکو ته ډېر زیات ګران وي، دا راته د زړه نه ګران دی، پته نه لګي چې څه چل دی که نه. نو دا اصل وجه دی چې الله تعالی اعلان فرمایلی وي، فرشتو اعلان فرمایلی وي. نو دې کې به تاسو هم راشئ، لہذا دا وظیفه تاسو انشاءالله ضرور وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم او قابل قدر مسلمانانو، هغه مسافرو چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، پاکستان کې دی، افغانستان کې دي، بهر ملکونو کې دي، یا قطر، دوبۍ، فرانس، سعودي عرب کې دي، او زموږ وظیفې ګوري، الله جل شانه دې ورته ډېرې خوشحالۍ ورکړي. او دغه خلکو دپاره موږ ډېرې زیاتې دعاګانې کوو، د زړه د درد ده او د زړه د محبته ورته کوو او ختمونه هم کوو. پرون هم الحمدلله سورة رحمان هغه ماشومانو باندې ما ولوستو ستاسو دپاره، صرف ستاسو دپاره، چې الله تعالی زموږ اورېدونکو او کتونکو ته د دنیا و آخرت خوشحالۍ ورکړي. محترمو، نن زموږ وظیفه ده یا ودودو یا ودودو ده. دا د الله جل شانه نوم دی، ډېر زیات محبت کوونکی. په هر اعتبار سره په هر د پلیټ فارم باندې چې څوک دا وظیفه کوي، د دې انسان سره به نور خلک محبت کوي، د دې انسان سره به نور خلک بغض او کینه پرېږدي، د دې انسان حاجات په الله جل شانه پوره کوي. لہذا کم انسان چې دا وظیفه وکړي، که څوک د کاروبار دپاره کوئ نو هم کولی شئ، که څوک د خپل محبت دپاره کوي، که دا محبت سمندرفار ولې نه وي، که دا محبت موبایل بلاک کړی ولې نه وي، تاسو چې دا وظیفه شروع کړئ خود به خوده به الله تعالی ستاسو محبتونه تاسو ته حواله کړي، ستاسو جایز خواهشات په الله جل شانه ستاسو پوره کړي انشاءالله العزیز. محترمو، د دې وظیفې طریقه کار دا دی چې دا وظیفه تاسو د سحر منفس، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن هر ټایم یې کولی شئ، دا هیڅ قید پکې نشته دی. دویمه خبره دا چې زنانۍ په بیمارۍ کې هم کولی شي، هیڅ باک پکې نشته. دریمه خبره دا ده محترم مسلمانانو چې د وظیفې نه مخکې هغه 140 پیرې تاسو درود شریف وایئ، یا 140 پیرې کو 140 ګرانه وي نشئ ویلی، نو کم از کم 11 پیرې درود ابراهیمي به موږ ووایو. صحیح شو؟ کم چې موږ مانځه کې وایو. بیا به 1414 مرتبه یا ودودو یا ودودو. دا وظیفه چې ما ته چا راکړې ده هغه اوس په لندن کې دی، زموږ پیر محترم دی، او که زموږ غږ اوري نو موږ ورته ډېر سلامونه، ډېر احترامات وایو. الله تعالی دې په خپل ژوند کې ډېر خوشحاله لري او الله تعالی دې ورته ډېره اوږده زندګي ورکړي. نو هغوی موږ ته دا وظیفه راکړې وه، او خصوصا د محبت دپاره. نو محترم مسلمانانو، 11 پیرې درود ابراهیمي، بیا 1414 پیرې یا ودودو یا ودودو، او د هغې نه پس بیا 11 پیرې درود ابراهیمي،
او بیا به د الله جل شانه نه دعا وغواړئ، دا فزان باندې شف کوئ په خپل مخ باندې، په خپل جسم باندې، او الله تعالی نه به سوال کوو مالک الله خلک زما تابع کې، خلک ما سره محبت کوونکي جوړ کړي. هر کله چې انسان الله تعالی ته خوښ شي که نه د نیکو اعمالو په وجه باندې، نو الله تعالی اعلان لګوي چې دې پلانکي بنده سره زما محبت دی، بیا فرشتي اعلان لګوي. لہذا که د الله تعالی د محبت مزه تاسو وکتله که نه، قسم په الله چې تاسو ته به دنیا نور محبتونه اسې لهو لعبو اسې لوبې ټوقې ښکاره شي. الله په محبت کې چې کومه مزه ده که نه، الله په محبت کې چې کوم تاثیر دی که نه، کوم لذت دی پکې که نه، د دنیا په یو څیز کې هم نشته. کم لذت او کم خوند چې د الله تعالی په محبت کې دی، په مینه کې دی، نو دا نور محبتونه ډېر بې فایدې دي. لہذا تاسو له د الله تعالی د زړه محبتونه درکړي. موږ خو دعاګانې کوو، خو چا له دغې فضیې د دنیا د اعراضو فضیې باندې د رب سره محبت